نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. مخکنی درس کی منگا تاسو دا قرآن کریم تحریری انداز کی یعنی دلیکلو انداز کی دری زمانے ذکر کړي او بیا د قرآن کریم ترجمه کولو حالت هم ذکر کړي د وحی مسله هم ذکر کړي اوس د قرآن کریم موضوع سره قرآن کریم کې بس بیان او دریم چیز د قرآن کریم د نازلولو مقصد سره چې کوم ته غرض ویل شي د قرآن تعریف موږ او تاسو اول ویل تعریف نه بعد بیا د دې موضوع بحث په سر کېږي قرآن او دریم د قرآن کریم غرض څه د پاره نازل شوی د قرآن کریم موضوع علماء فرمائی دا قرآن کریم موضوع انسان خود دی حیثیت چی دی دا احکامات شرعیہ مکلف دی نو طول بحث پا قرآن کی دی انسان تدا کی گی چی انسان تا مخاطبی تا دا شریعت مکلفی احکامات شرعیہ بعد عمل قرآن کا طول دا بحث کی الانسان من حيث انه مكلف دا قرآن کریم دا نازلولو غرض او مقصد سد علماء فرمائی دا دنیا او دا آخرت دا دوارو کامیابی دا قرآن پیدا سدا غرض سدی دا دوارو جہان او کامیابی دا قرآن کریم دا نازلولو غرض او مقصد اس پا قرآن کریم کی سورتون سمردی آیاتون سمردی حروف پا کے سمردی حرکات پا کے سمردی کلمات پا کے سمردی قرآن کریم کی دا سورتون پا بارکی دا علماء و اقوال یو قولدار چا قرآن کریم کے طول سورتون یو سلسور لستی دا مشهور قول او بیم قولدار چې د قرآن کریم ټول سورتونه یو سل دیار لسل دا بیم قول علماء فرمایي چې یو سل دیار لس په دې بنا چې سوره توبه او سوره انفال دا دواړه یو سورت دي ځکه بسم الله پکې نشته مضامین د دواړو یو دي د دې وجنا سوره توبه او انفال دا یو سورت دي نو بیا یوصل دیار لسورتون او کم علماء چه فرمائی چه سور توبہ جدا او سور انفال جدا نابوی وی قرآن کریم سورتون یوصل سور لست قرآن کریم کی آیاتون سمرت آیاتون پا تعداد و پشمیرہ کی دا علماء اختلاف اقوال دیر مشهور قولدار چې د قرآن کریم د آیاتونو تعداد شپږ زره شپږ سوه او شپږ شپېته د مشهور قول مطابق او دا قول علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها قول دی چې د قرآن د آیاتونو تعداد شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته یعنی څلور پیرې شپږ 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 دویم قول پکې امام نافع رحمت الله علیه هغوی د قرآن کریم د آیاتونو تعداد شپږ زره دوه سوه اوولس دی شپږ زره دوه سوه اوولس
دریم قول د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې د قرآن کریم د آیاتونو تعداد 6200 آیاتونه په قرآن کریم کې دي. دا قول د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی. د کوفی والا د علماء رای دا ده چې د قرآن کریم د آیاتونو تعداد 6233 دی. 6233 دی. د بصری والا د علماء وینا دا ده چې قرآن کریم کې د آیاتونو تعداد 6215 دی. 6215 دی. د شام والا د علماء وینا دا ده چې د قرآن کریم د آیاتونو تعداد 6215 مجموعه د اقوال دا چې د قرآن کریم آیاتونه 6000 لک سیوا دي. 6000 کم پکې چا قول نه دی کړی او د 9000 پورته چا قول نه دی کړی. 6000 600 یا 200 وغیرہ اقوال دي خو کم تعداد 6000 او زیات تعداد 6000 600 تاسو نو د شپږو او د اوو په درمیان کې د علماء اقوال. اوس په قرآن کریم کې د آیاتونو د شمیره ولې داسې اختلاف ده؟ علما فرمایي چې د دې وجه دا ده بعض علماء په نسبت باندې په یو ځای کې آیت شته، بعض علماء په نسبت د غزې کې آیت نشته. چې د چا په نسبت کې آیت شته ناغي آیاتونه ډیریږي او چې د چا په نسبت کې آیت نشته ناغي په نسبت آیاتونه شمیره کمی. لکه زمونږ استادو په دې قرائت کې چې موږ او تاسو قرآن مجید وایو نو صراط الذین انعمت علیهم، بعض علماء په نسبت دې کې آیت شته، بعض علماء په نسبت انعمت علیهم کې آیت نشته. چې څوک وشته نو آیاتونه زیات او چې څوک وي نشته نو آیاتونه کم. قرآن هم دا دی آیاتونه پکې څومره اختلاف د علماء دا. اوس په قرآن کریم کې کلمات څومره دي؟ د کلماتو مبارک هم د علماء اقوال مختلف دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي په قرآن کریم کې د کلماتو تعداد 3,2,601 قرآن کریم کې ټولې کلمې 3,601 کلمات دي په قرآن کې د الحمدنا والناس کول. دیم قول امام عطا رحمت الله علیه دی هغوی په قرآن کریم کې د کلماتو تعداد 3,250 3,250 په قرآن کې دا کلمې دي. دریم قول پکې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما او په قرآن کریم کې د کلماتو تعداد 3,601 دا اقوال د کلمات مبارک نور هم شته خدا مختصره. اوس د کلماتو تعداد دا ولې سوا شي ولې کم شي دا غي وجه ده. بعض اوقات کې علما یو کلمه مکرره چې راشي هغه یو شمار یا بعض اوقات کې علما کلمات تړل نه علاوه شمار کی نو دا زیات شي او چې وی تړي یو شمار کی دا بیا کم شي. نو کلمات تعداد په شمیره کې د علماء دغه اقوال عفوا دا کوم تعداد چې موږ او تاسو د قرآن کریم د حروف تعداد لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما فرمایي 3,250 دا د قرآن کریم حرفونه دي. دویم قول پکې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه 3,250
او دریم قول پکې د امام عطا رحمت الله علیه 3 لکه دروي زرا بنزلس او سلورم قول پکې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما 3 لکه دروي زرا شپږ سوا یو او یا دا د قران کریم د حروف تعداد چې قران کریم کې دومره حروف دي کلمات د قران کریم امام مجاهد رحمت الله علیه فرمای په قران کریم کې د کلمات او تعداد شپږ او یا زرا 250 شپږ او یا زرا 250 کلمې دي په قران کریم. امام عطا رحمت الله علیه فرمایي په قران کریم کې د کلمات او تعداد و او یا زرا سلور سوا یو کم سلويخ و او یا زرا سلور سوا یو کم سلويخ دا په قران کریم کې د کلمات او تعداد دي کې دو اقوال شو یو د امام مجاهد رحمت الله علیه او دویم د امام عطا رحمت الله علیه. دین علاوه په قران کریم کې حرکات څومره دي سورونه څومره دي زیرونه څومره دي پیشونه څومره دي غلبندي څومره دي شدونه څومره دي نقطې څومره دي دا به ان شاء الله موږ تاسو بل سبق کې وایو خو موږ تاسو په دې ځای باندې پیښو چې علماء کرامو د قران کریم حروف شمیرلي دي کلمې شمیرلي دي آیاتونه شمیرلي دي سورتونه شمیرلي دا ټول شمیرلي دا د قران کریم خدمت او په دنیا کې واحد کتاب قران دی چې دا دومره مهنت یې شوی دی او قیامت ته پورې بکی په دنیا کې دا بل کتاب نشته. څومره خدمت په دنیا کې د قران کېږي دا خدمت د بل کتاب نه نشته او دا به تر قیامت کېږي. شرح د دې موجود دي د لغت کتابونه د دې موجود دي د اعراب د دې موجود دي د ترکیب د دې موجود دي تفسیرونه د دې موجود دي چې څه دي د قران کریم دا ولی دا الله رب العالمین اخیرنی آسمانی کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزات قیامت پورې به خلق لګي د دې مهنت بکئی لیکن خلق به ختميږي او مهنت به نه ختميږي. دا قران کریم تاسو سبق وایو الله پاک دې تاسو ته په دې باندې عمل توفیق راکړي. بقایه چې څومره صفات دي او مزه لګ وایو کم از کم تاسو قران کریم ته دومره سوچو چې دا واحد کتاب دی چې دومره ډېرې خبرې پکې انسان پول شي قیامت برا چې خدا به ختم نشي ځکه کتاب داسې د الله صفت دی دا قران د الله کلام او د الله صفت دی نو الله رب العالمین ذات نه ختميږي نو صفت هم نه ختميږي ذات لا متناهي انتها یې نشتا صفت هم داسې چې داغه هم انتها نشتا پیدا به هغه انسان حاصل کی چې دې خپل وخت ورکی په دې باندې خپل جون استعمال کی خپل جون کې راولي او خپل عمل د دې مطابق کی دا انسان به هم د آخرت د غنقت په دل کې ژوندۍ کې د خوشالو او د کامیابی سره مخ کی. الله دې موږ تاسو عمل کو توفیق راکړي. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.